السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د جماعتي غیر اسلامي مشر حافظ نعیم الرحمن پاکستان کې دوه حافظان دي او اول د یو نه تنګوس دا بل چې کوم د غاړي وړي وي هغه د عمران خان نه دا مطالبه کړې ده چې په جیل کې ته د اسرائیل مذمت وکړه. نو زه تا په یو خبره باندې فهم حافظ صاحب که په پښتو باندې پوهیږي د عمران خان دغه چې کوم دی او دا خبره زه د هغه د پښتنو فالوورز چې کوم دي دغه د لپاره کوم په پښتو کې کومه چې هغوی دا پوسټونه شروع کړي چې ایک ہی حافظ اور ایک کے بعد آیا حافظ اور مذمت کیوں نہیں کی. یو ټرند په فیسبوک باندې شروع کړی دی، په فیسبوک باندې پوره یو ټرند شروع دی او دا کوي چې خان صاحب مذمت ولې ونه کو، خان صاحب چې کوم دی د اسرائیل ایجنټ دی او دا دی هغه د ایکس واي زد دا خبرې پکې کوي. نو تاسو ته پته ده چې د فلسطین او د اسرائیل چې کوم خبره ده د عمران خان موقف چې کوم دی دا ډېر کلیر دی او ډېر واضح دی په دې خبره باندې او هغه بار په خپل سپیچز کې دا ویلي دي چې زه اسرائیل یو ریاست نه منم بلکې دا یو قابض یو हम इसराइल को कभी तस्लीम नहीं कर सकते जब तक फ़लस्तीनियों को उनका हक नहीं मिलता. तो इसलिए पाकिस्तान नहीं तस्लीम कर सकता इसराइल को. इंसान अल्लाह को जवाब दे. आप जब बात د دې خبرې وضاحت هغه بار کړی دی چې دا اسرائیل زه سټیټ نه منم، ایز ا سټیټ اسرائیل زه د سره نه اکسپټ کوم او بانی پاکستان زمونږ چې کوم د پاکستان مشر دی بانی د قائد اعظم محمد علي جناح هغه اسرائیل نه دی منلې. نو زه هم نه منم او دې نه علاوه زما ایمان او زما دین او زما دغه داري چې د کوم ځمکه مقدس ځمکه د مسلمانانو ځمکه د چاري هم د يهودو د نسوارو نشي کېدلې. د هغه موقع په دې خبره باندې ډېر زیات واضح دی. اوس جماعت اسلامي ولا زما یو خبر اوري چې تاسو بار دا پوسټونه په دې خبره باندې کوي چې ردا سی واغسي خان صاحب چې کوم د اسرائیل ایجنټ دی د ټول نغټ ایجنټ چې کوم د اسرائیل دا اوسنۍ چې کوم حکومت دی دا دی او تاسو حافظ صاحب نعیم الرحمن دی دا ډېر زیات کلیر مثال دی. کله چې په اسلام آباد کې سېنیټر مشتاق احمد خان صاحب د اسرائیل مرداباد خلاف د اسرائیل خلاف ریلی ویستله درنه وکړه نو دا چا گرفتار کو دی حکومت گرفتار کو او بیا دی جماعت اسلامي ولا د جماعت اسلامي دی مشرانو دا هم دی جماعت اسلامي ولا د هغه مرګرتیا ونه کړله. د جماعت اسلامي ولا دا ولیدل چې هغه سره د خپلې ښځې د خپلې وایف چې کوم دی هغه په اسلام آباد کې گرفتار شولو او هغه د دې پارټۍ نه علیحدګي اختیار کړله. نو ماته دا ووایي چې د عمران خان نه دا مطالبه کې چې خان صاحب ته مذمت وکړه، تا خپل کارکون خپل ستا نږدې کارکون یو تکړه کارکون چې ستا د پارټۍ سېنیټر هم پاتې شوی دی هغه ته ونیولو او هغه ګیر شولو ته مذمت قدره د هغه ونه کو چې هغه د اسرائیل سره ولاړ دی کلک ولاړ دی او ډېر کلیر موقف دغه دی. اسانه خبره داره چې په دې خبره ته نه مشورېږي او دا ستا چې کوم دی پبلیسټي سټنډ دی اباوټ د عمران خان یو پاپولر لیډر دی. زه بیا هم دا خبره کوم چې د فلسطین باره کې د عمران خان موقف بالکل واضح دی. جزاک